السلام علیکم. سلامونه نګهیلی او احترامات د مې ډک قبول کړئ. زه محمد فراز او تاسو اورئ او ګورئ زما یوټیوب چینل سنا ټي وي چینل. موږ تاسو ټولو ته هرکلی وایو. نن زموږ چې کوم ویلاګ دی هغه ډېر زیات اهم دی او ډېر زبردست دی. موږ پرې لږ ریسرچ وکړو او ریسرچ دا دی چې را کوم نوی سی سی پي یو پېښور راغلی د هغه څه اقدامات دي هغه باندې خبره کوو. خو اول خبره دا چې د پولیس کارکردګي او دغه دینه مخکې څنګه وځي. کله موږ چې خبره وکړو صفت غیور، کله چې موږ د پولیس خبره کوو نو صفت غیور زموږ ذهن ته راځي. کله چې پولیس د بادرۍ خبره کوو د ملک صاد زموږ ذهن ته راځي. کله چې موږ د پولیسو د بادرۍ او د هغوی د دهشتګردۍ خلاف فرنټ لاین باندې کار کولو باندې او د بدماشۍ او د قبضه مافیا خلاف جدوجہد خبره کوو نو عابد علي زموږ ذهن ته راځي. د دوی د شهادت نه پس او د مرګ نه پس د پولیس مورال چې کوم دی هغه ډېر لاندې تللی شي. ډېر لاندې تللی خو وقتي موجوده حالاتو کې څه اقدامات داسې وشو چې خلک په خپل پولیس باندې نه صرف فخر کوي بلکې ای سره څنګ په څنګ ودرېږي. اوس ته امید پیدا شوې چې هغه کوم دهشتګردۍ خلاف زموږ پولیس فرنټ لاین ورکرز په تار باندې هر کار کولو نو او هغې کې دی ته انعام میلاو شوی دی که نه میلاو شوی او د پولیس چې کوم مورال و هغه لاندې تلو بره تلو. د یو سره سره په پولیس باندې چې کوم د کرپشن اواز به کېدو، د قبضه مافیا سره د ملاقاتونو او تعلقاتو اواز به کېدو، د هغې ډېر حد تک ازاله شوې ده په صرف د یو سی سی پي یو تعیناتي سره او د هغه په ایماندارۍ سره اقداماتو سره. نوی سی سی پي یو پېښور ته راغلی دی ډاکټر میا احمد سعید. هغه چې څنګه راغو اول 15 ورځې ورکې ټول ایس ایچ اوز لا ټول سټاف لا ټول نور ډي ایس پیز لا چې خپله قبله صحیح کړي او خپل کارکردګي صحیح کړي. نو چې کله 15 ورځې تېرې شوې هغې نه پس چې د هغه په نظر کې کم کسان خو نو هغې له عزت هم ورکړو، هغې له انعامات هم ورکړو، هغې تعریفي سندونه هم ورکړو. خو چې کوم ایس ایچ اوز باره کې د هغې ته راپورټس میلاو شو صحیح کارکردګي صحیح نه وه نو هغه یې ټول معطل کړل. په دې کې 6 ایس ایچ اوز هغه دي چې هغه یې معطل کړي دي. ورسره چې کوم دی 6 ډي ایس پیز هم 6 ډي ایس پي له هم شوکاز نوټس ورکړی شوی دی او بل سایډ زه وګورو د متنو ایس ایچ او له چې کوم دی نه صرف شاباسي ورکړی دی بلکې یو تعارفي د شاباشۍ سند هم ولا ورکړی دی. د وینا مقصد مې دا دی چې د یو بنده د راتګ سره او د هغې په ایماندارۍ په قدمونو او ګوټري ګامونو اغوښتو سره نه صرف هغه عوام کې مقبول شو بلکې د عوامو او د پېښور د سیمې او د خیبر پښتونخوا د سیمې د ټولو کسانو هغه ډېر تم امیدونه پیدا شو. او ورسره چې کوم دی په سوشل میډیا باندې باقاعده موږ ګورو ازې پزې ګرځي او خبره کوي چې چا سره قبضه مافیا سره تعلق وي، که چا اسلحو وال سره تعلق وي، چا سپکدارانو سره تعلق وي، هر هغه کس سره د پولیس د کسانو تعلق چې هغه خلاف قانون نو زه به هغه نه پرېږدم او یقین وکړه په دې یو ورکوټي اقدام سره د پولیس محکمه کې یو ډېر ښه بهترین او پازیټیو چینج راغلی. سیول سوسایټي هم خوشحاله، چې کوم سیاستدانان دي هغه هم خوشحاله او عوام خو دې خوشحاله. دې سره یو انټرسټینګ خبر تاسو ته دا کوم چې کله نه ډاکټر میا احمد سعید راغلی نو په څونه ټیک ټاکرز دي چې هغوی به غلط او څښا گفتگو کوله، بحث فضول بکواس پې کولو، د هغې خلاف نه صرف اکشن اخیستی شوی دی بلکې د هغې سافټویر هم هغوی اپډیټ کړی دی. نو څونه ټیک ټاکرز دي نو د هغې سافټویر اپډیټ شوی دی او هغوی خپل کار باندې توبه وښې ده چې موږ به داسې بیا فضول گفتگو فضول حرکات په ټیک ټاک باندې نه کوو. خو ډاکټر میا احمد سعید ته زموږ یو درخواست هم دی چې د دوی د اکاونټس چې په مکمل ډیلیټ کړي شي، هغه فحش مواد ترې نه هم فردل شي. دې سره تېرو ورځو کې ورسره چې کوم په سوشل میډیا باندې څونه اقدامات پولیس کوي نو د هغې آګاهي سلسله هم عوامو ته ورکوي چې د پولیس کارکردګي دا د لګیا دی وکړو
او زه به صرف دا وایم چې تېر ورځ کې ما یو پوسټ وکتو چې د ایس ایچ او دی اډیشنل ایس ایچ او فضل جان صاحب دی او هغه چې کوم دی چې د په ټیک ټاک باندې په سوشل میډیا پلیټفارم باندې څه کسانو د اصلاحي نمایش کولو اینه پس هغه ونیو او هغه باقاعده د سافټویر اپډیټ کو او هغه او چې دغه وسو موږ د اصلاحي نمایش نه کو د وینا مقصد مې دا دی چې عوام په سړکونو هم خوشحالي خو هغه شان خوشحالي ونی سونه خوشحالي شو ایمانداري سره فیصلو باندې کی عوام په سکولونو کالجونو هسپتالونو جوړول باندې خوشحالي خو هغه کوم کار چې په سستا انصاف او بهترین معاشره حقوق لپاره چې کوم ګوټلي قدمونه شته که پولیسي او که فوجي حکومتي نو عوام په خوشحالي نو اخیره کې زه خپل ویلاګ په دې الفاظ سره ختمم چې زمونږه پولیس زمونږه دی او یقینو چې کوم قرباني د خیبر پښتونخوا پولیس ورکړي خاص کر د پیښور داسې بل چا نه ورکړي نو موږ ته دغه شان ایماندار او غیرتمن پولیس په پکار دی چې هغه د عوامو خدمت وکړي او د عوامو په هر आवाज باندې لبیک وي چې چرته اوسئ آباد او بریالي اوسئ پاکستان همیشه زنده باد ورسره بل خبر کوم که تاسو زموږ ویلا ښکاری نو مهرباني کې په خپل ګورئ نور مرور ته هم شیر کوئ او دین نو تاسو بل څه باندې ویلا کول غواړئ موږ ته کمنټس لازمان کوئ پاکستان زنده باد